روپۍ ته رسېدلی و. په 2.5 کاله کې د وړو ریټ 1400 روپو ته ورسېدو. په 80 کاله کې د غوړو ریټ 110 روپو ته رسېدلی و. په 2.5 کاله کې د غوړو ریټ 2.5 ته ورسېدو. په 80 کاله کې د ډالر ریټ 100 روپو ته رسېدلی و. نن په 2.5 کاله کې ډالر 168 روپۍ ته ورسېدو. په 80 کاله کې د چینی ریټ 55 روپۍ ته رسېدلی و. نن په 2.5 کاله کې چینی 110 روپۍ ته ورسېده. دا ظلم چا وکړو د پاکستان عوامو سره؟ تپوس کوم چا وکړو؟ لږ یې نوم ښکاره وایي، په تېزه باندې ووایي. دا ظلم چا وکړو؟ دا پی ټي آی وکړو. دا ظلم چا وکړو؟ نو چې کوم د پی ټي آی مشران دي ظالمان دي که نه دي؟ چې څوک ورسره ملګري دي ظالمان دي که نه دي؟ ظالم سره ملګری هم ظالم وي. پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي چا چې د ظالم سره یو قدم هم واخیستو دا د ظالم په ظلم کې شریک دی، د انجام به جهنم وي. نن د پاکستان غریب عوام مظلوم دي. نن دا دیاړي چې نن د دیاړي هغه ته سهار لاړ شي د نوخال د شوبري د مارکي په چوک کې د دیاړۍ په انتظار وي. دیاړي میلاو نه شي واپس کور ته راشي، خپلو ماشومانو سره ناست دي. نن د هغو ماشومانو د فیس ادا کولو پیسې ورسره نشته. نن د هغو د خپلې ماشومې د ودونو پیسې ورسره نشته. نن په دې حکومت کې غریب په خپل عزت پورې حیران دی او بیا هم موږ راپاڅو او د دغه ظالمانو جنډه په لاس کې واخلو. د دې ظالمانو جنډه په کور لګوو. لعنت دې شي په ما دې شي چې زه دا ظالم جنډه په لاس کې نیسم. دا د ظلم نشان دی. دا جنډه موږ نه وو، موږ سیاسي خلک یو. څنګه چې شباب صاحب وویل په 2013 کې د اختیار خلاف ما الیکشن کړی و. لیاقت شباب دي، موږ الیکشن یو خو په دې هم پوهېږو چې نن سخته به پاکستان ده. ځکه خو د پاکستان قیادت الحمدلله د جمعیت علما اسلام د هغې قائد د پی ډي ایم قائد مولانا فضل الرحمان صاحب نن د دې پاکستان د مظلوم عوام د هغې مقدمه لړاوئ او انشاءالله العزیز په 26 مارچ چې لانډ مارچ شروع کېږي د دې عمراني حکومت به انشاءالله د بنیګانه نه بنیګان به انشاءالله تیار یې دې ته که نه انشاءالله که نه بیا به م عمران له ووټ ورکوئ. په 2013 کې په امانګل کې یو قاري صاحب و، هغه وی نیم الیکشن ته بوتلی ما چې ووټ به کتاب ته اچې. وی نه کتاب له ووټ نه ورکو. وی ما چې نه کتاب ته به ووټ اچې ځکه مفتي صاحب ولاړ دی. وی چې نه زه خو به ووټ بیټ له ورکوم ځکه عمران ته ما زوی ویلی دی. نو دې کې خو تاسو ته خو د چا ورور نه دی ویلی که نه؟ پرویز ته خو چا ورور نه دی ویلی او پرویز وایي چې ما کرپشن نه دی کړی، ما حرام یو پیسه کور ته نه ده راوړې. زه ورته وایم تا خو کور ته نه ده راوړې، خو تا صرف کور ته نه تا د ټیکهدارۍ په نوم باندې د هر کور ته د حرامو پیسې ورسولي. دا واړه واړه ټیکهداران دې جوړ کړله، هر یو دې په حرامو باندې مفته کړو. نالۍ صفا کړه، په 100 روپۍ بیل وباسه. دا ناظمان پیسې 30 लाख روپۍ د سینیټیشن صفایي دپاره رالي. صفا که نالۍ بیا ګنده شو ځکه د دې خو حساب کېږي نه، د دې خو حساب نه کېږي. تا خو ټول خلک په حرام خورۍ باندې واړوله، تا خو ټول حرام وه. ما کور ته نه ده راوړې، تا څنګه کور ته نه ده راوړې؟ په دا د میټرو کې دا کرپشن چا کړی دی؟ په دا ملم جبه کې کرپشن چا کړی؟ او هغه مشر یې وایي یو عرب بوټي بیلین تری سونامي بیلین چې کله د هغې کمیټي د صوبایي اسمبلۍ کمیټي د دراني صاحب په قیادت کې بلو ته لاړه، نو هلته په شته ځنګل باندې اور ورته کړو. وی ټول ونې چې کومې موږ له ګورې هغه وسوځېدلې.
دا به ان شاء الله راځي دا به ښکاره کیږي ان شاء الله